باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. جماعت د ټولو دپاره قابل احترام دی، قابل عزت دی. په دې وجه د باب کې هغه څیزونه ښیي چې هغه د جماعت د احترام او د عزت خلاف دي. په جماعت کې پوزه سوڼول، توکاڼې توکل، د هغې دیوالونو پورې څه شی مږل را مږل، کوم چې عام عادت دی د خلقو، دا ګناه دی. ټول خلک د خپل عبادتګاه خیال ساتي سوا د مسلمانانو نه. زمونږ خلک په دې هم نه پوهېږي چې زه یو تصویر والا پوسټر په جومات ولې ولګوم. مسلمانان دي که نه؟ مسلمان ویلې هغه چاته شي چې هغې ته د خپل دین څه پته نه وي، هغې د سره کامن سینس نه وي. جماعت باندې توکاڼې مږل، جماعت کې دننه توکاڼې توکل، جماعت پورې پوزه مږل، ګنده ګوتې هلته مږل. ما ډېر خلک ډېرې دي جماعت کې ډوډۍ وخوري نو بیا جماعت ستنه پورې ګوتې پاکوي. دا زمونږ کار دی. یعنې مسلمان هغه وي چې هغه ته د هېڅ پته نه وي، د خپل د دین نه واقفیت اړو لري نه. دې باب کې دوه څیزونه ذکر کړي. دې باب کې ډېر ګڼ احادیث دي، د هغې نه درې او درې شپږ تقریبا نقل کړي دي. حدیثونه به مونږ انشاءالله نن ټول وایو، ځکه چې څه مسله به کې نشته دی، مسله به ته واضح کړو. یو داسې یو ځای چې هغه مونږ جماعت کې خاص کړي د دې دپاره چې هلته کې مونږ پیشاب کوو، پاخانه کوو، لامبو او اودس کوو، هغه ځای جدا دی. هغه حدود د جماعت دي، لیکن هغې باندې د سجدې لګولو د ځای چې کوم دی حکم نه چلیږي. او دارنګې کوم چې سجدګاه دی نو هغې باندې د باتروم حکم نه لګي. یو د جماعت حد وي، یو د مونځ دپاره خاص دی. دا دواړه ځان له څیزونه دي. مونږ چې دا باترومونه جوړ کړل نو د ښکته باندې نه دوه درې کسان راغلي وو، د هغې زما نوم واخیستو چې ډېر بد وکړل. جومات کې باتروم جوړی، جومات کې ټټۍ جوړی. ما اورېدل نو ما ورته لام بیا پکې نه، د لامبله اوبه هم ګناه دی، پلي دی. دا اصل کې د جومات ریکوایرمنټس دي، ضرورتونه دي، او د هغې ځای جدا دی. هلته ساته څوک نه وایي چې هلته سجده ولګوه، دوه جدا ځایونه دي. دا عوام هم زمونږ شعور نه لري د دین، او بدقسمتي دا ده چې زمونږ علما هم شعور د دین نه لري. په قرآن یادولو سړی عالم کېږي نه، په پټکي وهلو سړی نه عالم کېږي. پوهه یو ځان لسیز دی، هغه له هغې میلاویږي چې انسان هغه محنت وکړي. صفا خبره دا ده چې زمونږ د علاقو کې دین چې کوم دی دا د انکم او د آمدنۍ ذریعه ده. امامتي خلک کوي نو د پیسو دپاره کوي، دا حقیقت دی. دې کې څه پټه پناه خبره نشته. چې کله علم برای روزګار شي نو هغه علم پاتې نشي. خبره دا ده بنیادي. د ټولو برایو جرړه دغه ده چې که عالم علم د دین د الله دپاره وکړي او ښودنه د الله د رضا دپاره کوي نو بیا کار سمي. دا طمع او لالچ حرص دې زمونږ علما ډېر کمزوري کړي، نور څه وجه نشته دی. ډېرې داسې د بې علمۍ خبرې دي چې زموږ علماو کې مشهور دي. بهرکیف جماعت دا د احترام ځای دی. کوم ځای چې د مونځ دپاره خاص کړی شوی دی نو هلته به دا کارونه نه کوو، دا کوم چې په دې احادیثو کې مونږ وایو. او کوم ځای چې د دې دپاره جوړ کړی شوی دی چې هلته مونږ صفایي کوو نو هلته مونږ پوزه هم سوڼولی شو، هلته کې مونږ خراش کم توکلی شو، هلته مونږ واړه بول او لوی بول هم کولی شو، هلته لامبلی هم شو. خو د یو څیز خیال به ساتل پکار دي، هغه اکثر ملګري نه ساتي. خراش کې به توکي
نابال ته 2 ورځې او 3 ورځې پرو دي نو ستا لاس خوږېږي لږ اوبه پې واچوه چې ځي دې ته بد اخلاقۍ وایي د انسان د تمیز او د اخلاقو پته دغلته لګي پوزه به سوړ کړي نه هلته پرته دا کمزوري ده هلته خو اوبه شته دې څه په لاس خو نه وینځې لوټه هم شته یو لوټه اوبه پې واړوه چې لاړ شي دې وجه دا ده چې انسان له د خپلې پوزې نه د خپلو لویو بولو نه د خپلو توکاڼو نه کرکه نه ورځي لیکن د بل د هغې نه ورځي ستاسو به تجربه وي دا که تجربه کې هم نشته زمونږ اکثر خلک چې پوزه اخوا دېخوا شي نو اکثر هغه ګن تېروي هم معدې ته تېروي خو خپل تېروي که بل سړی چې دا څه وکړي نو هغې به دې شي دا هغه بنیادي صفت دی د انسانیت چې دا د مونږ کې موجود وي باتروم د استعمال کو نو باتروم کې خلک صفایي کوي بېشک اوس خو د صفایو دپاره ګڼ ځایونه هم شته نور هم شته خو که سړی جومات کې ځان پاک کړي نو مهرباني دې وکړي او شاپر د ځان سره وروړي او ګند بیا په هغې کې واچوي چې بارې وغورځوي دا نه دی چې زیر ناف ویښته هلته غورځوي او ګناه دی دا به چېرته ځي دا به څوک لرې کوي یا خو مسجد له خادم وساتئ امام ستاسو خادم نه دی څوک چې بانګ وایي نو هغه هم خادم نه دی ستا په شان بني ادم دی نو ستا څه ښایي ته به یې ګنده کوي بل څوک به یې پاکوي دا هغه کمزوری دي زموږ عوامو کې هم دی او خواصو کې هم دی ځان صاف کوه بېشک تا ته څوک وایي چې مه صاف لیکن تا سره دی د هغې د صفایۍ بیا انتظام وي خو د هغې یو ښه طریقه دا ده چې هغه ګن لیټرین کې ور وغورځوه او بعد پې اوبه ور واچوه اوس په اسان کار دی بار یې مه وړه که ځکه دا ګندونه چې لیټرین ته لاړ شي نو اوبو کې ختم شي نو که سړی د ویښتو صفایي کوي مسجد کې ودې کوي ځکه هغه ځایونه دي د دې دپاره چې هلته بني ادم صفایي کوي صفایي پکې ګناه نه دی هغه ګن پرېښودل ګناه دی دې څیزونو ته خیال ساتل پکار دی دې ته هم کتل پکار دي چې دې کې یو باتروم موږ داسې جوړ کړی دی چې په هغې کې کموډ نشته دا پیشاب او پخانې دپاره نه دی وړو بولو لویو بویل دپاره نه دی صرف د لامبلو دپاره نو هغې کې به ګن نه کوي خو سره 5 شپږ نور شته که دلته ده دغه دې دپاره دی چې که بالفرض یو سړی فوري طور لامبي نو دی لامبي دې کې مونږ قصدن نه یې جوړ کړی ورنه په یې څومره خرچه راتله خو د یو کموډ خرچه پې راتله نو هر سړی صلاح ورکوي یاره که دې کې هم جوړ کړی به ښه به وه ځکه ورته چې پیسې راوړه چې جوړ کړو پکې غلطې مشورې نه ورکوي خلک دا دکه شانتې ټیک دی او دا جوړ کړی په دې مقصد باندې دا چې کله نه جوړ شوی دی که موږ هینګر نه یې لګولی شته پکې هینګر پکې نشته لیکن چا پکې هینګر ونه لګو چې څوک پکې لامبي نو پکار دی چې هغه یو 50-50 روپۍ خرابېږي او دغلته یو هینګر ولګوي نو جامې په دیوال نه غورځوي دا ستاسو کمزوري ښیم چې دا څوک نه کوي چې دی کې هینګر ولګوي جامې به ټول عمر په دیوال غورځوي دا کامن سنس نشته پکې چې دی کې څه شی ولګو دا هغه غلطۍ دي چې دا زمونږ عوامو خواص ټول کوي عقل خلک استعمالوي عقل الله دې دپاره راکړی چې دا مونږ وچلو نو بهرکیف دا 2 جدا جدا ځایونه دي د یو ځای حکم جدا دی او د بل ځای حکم جدا دی په دې کې اول خبره خدا را کم حدیث چې بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مونځ کو بلکې خلکو ته مونځ پړاوه نو هلته کې قبلې طرف ته دیوال کې ولیدل نو حدیثونه 2 قسمه دي یو دا چې توکاڼې ولیدل خراش کې چې ورته موږ وایو بساق خراش کې هم ټینګي او پوزه کې چې کم ګند وي هغه هم ټینګي یو ته نخامه وي یو ته بساق وي احادیث دواړه قسمه دي دا پاک څیزونه دي زمونږ پوزه کې څومره ګند پروت دي موږ سره مونځ کوو که نه کوو یو د معدې هغه یې خو پلیتي لیکن چونکې هلته پرده ده
بساق توکاڼي او د پوزې ګند دا حرام نه دي، ګنده نه دي، لیکن طبیعت د دې لیدل نه غواړي، کرکه ته ورځي بنده، دا پلیت هم نه دي، لیکن د الله رسول لا خوښ نه کو مونځ یې چې څنګه وکړه سمدستي پاسېدو، کاڼی راواغستو هغه یې پې ورېجول، په خپل لاس یې ورېجول. د دې نه څه معلومیږي؟ د دې نه دا معلومیږي چې سړی دی جومات کې یو ځای بل ځای توکاڼي نه توکي، د توکاڼو تکونه چې کوم ځای دی هلته وتوکه. اوس دا پوړونه چې تاسو بار ټولوئ دا بیا وګورئ، نو دې کې ډېر شي خلکو د پوزې ګند هغې لاندې مږلي، دا که چا هندو کړی وی نو موږ به وایو دا کافر دی، خو مسلمانان دا ملایکې دي. بس دا چې تاسو وګورئ، تاسو په ډونګي نظر ګورئ نه، تاسو خو بس راځئ لمونځ کوئ دی به مخه باندې، دا کتل غواړي ډېر شي سوزونه. ما ډېرو پوړونو د لاندې نسوار موندلي چې نسوار خلک وکړي هلته یې راوالي یې لاندې ومږي. دا حالات دي زمونږ د عبادتګاه، زمونږ د مسجد سره زمونږ تعلق دغه دی. مسلمانان یې کوي که نه، بل څوک یې خو نه کوي. جومات ته هندوان نه راځي، نه ورته سیکان راځي. دا غلطی چې دا زمونږ په پاټ دي، دا لرې کول وګورئ، دا بد اخلاقی دی. بل حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قبلې طرف ته په دیوال کې ولیدل چې پوزه مګلې ده هلته کې، یعنې ټینګه پوزه ولګېدلې وی، وچه شوې وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم په خپل لاس مبارک باندې رجولې ده، بارې نه غورځوي، وچه ده بس ورېږي ده ښکته وغورځېده. پلیته خو نه ده، که پلیته وی بیا به جومات کې نه پرېښوده، که پلیته وی بیا به جومات کې نه پرېښوده، خو جومات کې چې وچه ده وغورځېده، د دې مطلب دا دی چې دا د کرکې د وجې، دا کرکه چې مونږ وایو یا خبره کوو دا د ځان نه کوو، دا همدردي ده زمونږ چې تاسو پې پوهېږو چې که تا کې داسې یو کار وي چې د هغې نه خلکو له کلک کرکه ورځي، لرې کړه کار د ځان لرې کړه. ستا جامې ګندې دي، ستا ترخونو نه بوی ځي، ستا د خولې نه بوی ځي، دا مناسب شی نه دی. جومات د دې څیزونو ځای نه دی. خو بیا کله کله داسې وشي چې یو سړی په مانځه کې بالفرض د خراش کې راغی یا پوزه راله، مجبور شي سړی ټوخېږي خراش کې دی ځای کې دی، د هغې توکل ضروري شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خیط قبلې طرف ته نه توکي، ځکه چې یناجي ربه دی د خپل رب مخې ته ولاړ دی، قبلې ته خو به نه توکي، ښي طرف ته به هم نه توکي، ځکه چې ښي طرف ته ملائک دي زموږ رحمت ملائک، یا د ګس طرف ته وتوکي که ځای او که ځای نه نو د خپلې ګسې خپې د لاندې دی توکي. نو دا نه چې ته په دې جومات کې دا کار شروع کړې، دا په هغه ځایونو کې پکاري چې هلته ځمکه کچی یا شګی، دا چې ته وایې دا هم حدیث کې حدیث کې خو دی، خو هغه جومات ته هم ګورې، هغې وخت کې مسجد نبوي شګه وخت، دا چې ته دې جوماتونو کې دا کار شروع کړې، نو که هلته کې هم ځای نه وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلې کپړې یو پلو دې اوچت کړي، څادر یا د کمیس هغې کې دی توکي. لمونځ به ورسره کوي که به نه کوي؟ کوي به ورسره، پته ولګوي چې پلیت خو نه دی، که پلیت وی بیا ورسره لمونځ نه کوي. دا دومره آسان دین دی، خلک وایي دین ډېر ګران دی، ګران نه دی، خو ناسته ورته پکاري او ښودونکې پکاري چې هغه صحیح ګایډ لاین ورکړي. دا پلیت نه دی، لیکن د دې حکم دغه دی چې کله یو سړی خراش کې یو ځای توکي پوزه سون کړي نو پکار دا دی چې د هغې دفن وکړي، پټه کړي، که جومات کې نوم او که جومات نه بار نوم، دې جوماتونو کې مه توکئ. کچه جومات وي چې هغې کې شګه وي بالفرض، یا بار د چېرته کې خوړ کې مونځ کې هلته کې دا شی نو د ګسې خپې د لاندې توکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګناه دی، بد خبره ده، او د دې کفاره چې کوم دی یعنې د ګناه سزا هغه دا ده چې دا پټه کړه. عامو حالاتو کې هم زمونږ کوڅې چې وګورې نه پای کې بلا
دا سيزونه پراته وي کورونو کې هم پراته وي پلار پروا نه کوي رونه پروا نه کوي ښځې پروا نه کوي بیا یې بیمارۍ ډېرې دي ډېرې به نه په انسانیت سړی نه پوهېږي نه بیمارېږي به نه په خراش کې باندې خو بې شمېره بیمارۍ خورېږي د پوزې په سونولو باندې چې دا ښکارېږي د هغې نه خو بې شمېره بیمارۍ خورېږي اصول لای چې که تا چېرته کور کې سونګ کړه پوزه بار دې سونګ کړه په هغې خپره کړه یا په هغې لږې خاورې واچوه د دې لپاره چې خبره ختمه شي ستا کور به هم ګنده نه ښکاري د پوواړې ښځې کور چې لاړ شي نو په کټ کې به 200 څیزونه پراته وي په یو کې هم په بل کې هم په بل کې هم صحن هم دغه شان دي اصل کې مرد رجل چې په خپله پوواړ نه وي سوګړي نو کار یې سم وي خو چې سړی په خپله پوواړي نو ښځه هم دغه شان شي دا ټول اخلاق او دا تربیت دینی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي فداه ابي و امي دومره عظیم دین دی زمونږ او دومره لوی رسول دی زمونږ لیکن مونږ دین صرف دا ګڼلی چې بس مونځ کوه دا دین دی دین اخلاق ښیي مونږ ته عادتونه ښیي احادیثو به صرف ترجمه وکړم نورم دکه مقصد دی بلکې په ټولو کې حدیث د عبدالله بن عمر او وی رسول الله وسلم رعا بساقا بساق دکان ہوتا وی خراش کې ویلو دا فی جدار القبلة دا قبله دیوال کې قبله طرف ته فحکه ناغه اوری جو ثم اقبل علی الناس بے خلق تمخ کو بے فرمایل اذا کان احدکم یصلی کله چې یو کس پتا سو کې مونږ کوي فلا یبصق قبل وجهه نو دې خپل قبله طرف ته دګاڼ نه توږي ته قبله دا حکم عام ده ګوره مونږ کې نه یوازې د بوز نه بهر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قبله ته به دګاڼ نه توږي په دې لار چې روان یې که نه زمونږ کله داسې دی چې کله به د قبلې ته شا راځي او کله به د مخ راځي انیر ما چې ځې نو اخوا چې ځې سټاپ ته نو مخ به دې راځي که او چې راځې نه بیا وسه چلي بیا به دې شایي ورته دا نسواریان رونه دي که نه دا ډېر مجبوره دي غریبانان هر چرت رتې جوړ کړي قبلات نرخواده پکې نه ګوري دا ګناه دی په عام حالاتو کې هم ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې قبلې طرف ته توکاڼې توکي یا قبلې طرف ته پوزه سوڼوي نو دی د دې خبرې نه ویریږي چې الله د قیامت په ورځ دا ګند د په مخ ور وغورځوي ولې دی که څه چل دی دی په دې هم نه پوهېږي دا زما لپاره دا طرف محترم دی دې طرف ته خو زه خپل تندی خپل رب ته په ځمکه باندې ږدم نو دا خالص غیان دي خلک دینی آداب و نواقف نه لوی خلک به قبله طرف ته دکان دوی پیشاب کوي بعض خلک قبله طرف ته دي گاړو کې وورېګا سړی براکو شي پیشاب وغدي قبله رخواته نه ګوري بس مخ کې ګناه دی او بیا بے پردې قبله ته دا چل غول او کبیره ګناه دی دا ادبونه یې سړی اسم بدخاري سواد کې تر اوسه پورې څوک سړی به تو نه ویني چې هغه د سړک په غاړه باندې کوز شي او پیشاب وکړي ولې هلته والي سواد به دې خلکو له سزا ورکول دا زموږ خلک خو ډډه بدت دی که نه د دې په تعلیم څه کار نشته دله ولته ورکوي هغې به دې سمېږي په نصیحت باندې یا په پوهې ورکولو څوک نه سمېږي د دې وجه نه اسلام کې یو دریم یو شپږم شی دی که نه د جهاد وایي داسې خلکو دپاره چې تعلیماتو باوجود یو سړی نه سمېږي دی لږ وډبوه خو ته یې مه ډبوه حکومت به ډبوي نه چې تاسو سړی ونیسئ او د سیالکوټ والو په شان دی مړ کړئ که نه پاکستان یې وشرم او ظالمان دین هم تباهي چې دین دغه دی دروغ هم وایي خلک سړی چې کوم و هغه د دې دپاره په سیالکوټ کې چې هغه به کوالټي کتله پاکستانیان ته تنګ وو دا ورته صفایي وکړه صفایي چې کوله نو په یې کې بینر وې لبیک یا رسول الله والا نو دوی چې دا هم لرې که نو دی ورته بانه جوړه کړه سړی یې مړ کړه بیا وسوځو او دا د ملیشیا هغه ملک دی چې دا مسلمانانو له
د سترګو دا قرینې ورګي سترګو کې چې کوم ککې ورته وایي که نه ککې دا دیله مفت ورګي زمونږ کار څه دی همیشه دپاره خپل محسن بربادول او د هغې لپاره یې رنګ څه ورکړو دا جي ګستاخو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ د مسلمانانو هر څه 2 نمبري ده موږ ته خلکو دا باندې ډېرې پخوا به جوړولې چې دا پلانې نه مني واجب القتل ده دا د قوم مزاج دی دې نه موږ واقف یو په دې دین شرمېږي علما پې شرمېږي مسلمانان پې شرمېږي د دې چې هر څومره مذمت بیان کړی شي به دي هلکه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي چې چا کړې ده هغه واجب القتل دی لیکن اب عوام نه کوي اب ثابته هم که نه بس چې آواز وکړو نو ټیک ده اب ثابتولو نه وروسته به هغه له سزا ورکولی شي دومره دا چې د ګورنمنټ په پارټ باندې هم غلطي شته هغه دا چې ډېر خلک دي په خپله وتښتئ قرآن وکړي دلته کې ګستاخي وکړي او بیا یې دی بار کوي پرویز مشرف ډېر خلک بار کړو دا مسله دې جوړه کړې ده که حکومت په دې باب کې دا احتیاط وکړي چې بھائی یو سړي باندې واقعي سزا معلومه شو جرم معلوم شو هغه له سزا ورکړی شوه عوامو څه کار او دلته کوم سیاسي علما چې دي نه هغوی فایدې اخلي یو ته مشکلات جوړوه بل ته جوړوه دا دانشمندي خو نه ده دین په نه ولې بدنامي پیدا کړي بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خلکو ته اذا کان احدکم یصلی کم کس چې په تاسو کې مونځ کوي نو فلا یبصق قبل وجهه مخ طرف ته قبلې طرف ته دوکاڼې نه توکي فإن الله قبل وجهه ځکه چې الله د مخ ته دی مخ ته مخامخ دی اذا صلی کله چې دی مونځ د مونځګزار حیثیت ته وپېژنده دا موږ چې زوره نه کوو خلکو ته چې وایي ټس ټوس مه کوئ توجه مه خرابوئ د هغې وجه دا ده چې زه رب ته ولاړ یم او ته ما ویری نو توجه زما چا هټه وکړه دا بندګیري ده ستا خوا کې څوک ډز وکړي ته به ټوپ وایې که نه وایې دا یې نه وایي سړی چې توجه نه خرابېږي ولې نه خرابېږي جماعت کې ګرځېدل دارنګې د جماعت څیزونه استعمالول چې هغه اواز ونه کړي درز نه زه رب ته ولاړ یم او ته ما د هغه ځای نه اړی بل حدیث کې دی وایي د ابو سعید خدري چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابصر نخامتن نخامه د پوزې ګند ته وي رینټ ورته وایي په اردو کې ارے یہ نونټې چر گئے ہے رینټ د پوزې ګند یې ولیده فی قبلة المسجد د جماعت قبلې طرف ته دیوال کې فحکها بحصات حصا کتکاڼې هغه یې وریجو په کتکاڼې راواغس هغه یې پې وریجو ثم نها بیا منع وکړه ان د دې خبرې نه یبزق الرجل چې توکاڼې وتوکي یو سړی بین یدیه خپل ښي طرف ته خپلې مخې طرف ته قبلې طرف ته او عن یمینه یا خپل ښي طرف ته ولکن عن یساره لیکن یا د ګس طرف ته وتوکي چې څوک نه وي ورسره او تحت قدمه الیسرا یا د خپلې ګس خپې د لاندې دا د مونځ په حالت کې وایي خو زموږ جماعتونو کې دا نه کېږي د هغې وجه دا چې زموږ جماعتونه پاخه دي هلته کې جماعت کچو شګه وخت بل حدیث ته د ابو هریره او د ابو سعید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رآ نخامتن او هغه حدیث دی خو دې کې صرف نخامه لفظ دی او لږ غوندې تفصیل دی پکې نخامتن فی جدار المسجد نخامه یې ولیدله د پوزې ګند یې ولیده د جماعت په دیوال کې فتناول حصاتن یو کتکاڼې راواغسته فحکها هغې وریجو او یې فرمایل اذا تنخم احدکم کله چې یو سړی په تاسو کې پوزه سوڼوي فلا یتنخمن قبل وجهه نو خپل مخ طرف ته قبلې طرف ته یې نه توکي ولا عن یمینه ښي طرف ته یې هم نه سوڼوي ولیبصق عن یساره توکاڼې هم که توکي ګس طرف ته یې توکي او تحت قدمه الیسرا یا د خپلې ګسې خپې د لاندې بل حدیث د عائشہ ام المؤمنین دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رآ فی جدار القبلة مخاطا و بصاقا مخاط او بصاق پس مخاط میں د پوزه یا خراش کې ورته ویلی شي بصاق توکاڼې او نخامتا فحک الفاظو کې فرق نور پکې څه نشته مسله یو ده بیا حدیث د انس بن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا
ان المؤمن اذا كان في الصلاه مؤمن چې کله مونځ کې ولاړ وي فانما يناجي ربه نو بېشک د خپل رب سره د راز و نیاز خبرې کوي. دا دې چې وي الحمدلله رب العالمین مونږ تم تاسو ته وایو چې منډې مه وهئ په مانځه کې ته د رب مخکې ولاړې ښکلې ښکلې خبرې وکړه ځان یې اپیس جوړ کړی تراونه هسې منډه کرړه باندې تراویې کېږه داسې مونځ دی یناجي ربه خوشحاله یې عوام د هغه امام نه چې هغه په یو ساه باندې سوره فاتحه ووایي او په بل ساه باندې سورت ووایي او ډز ورکړي پته نه لګي دا خلک زر ته عالمان نه نو خلک خفه شي دا رب سره مناجات دی رب سره خبرې اترې دي دوه دوستان چې کېږي هغې خبرې لنډوي که اوږدوي ستاسو رواج دی دوه دوستان چې کېني نو کوشش هغې دا کوي چې زمونږ د لږ ټایم ډېر میلو شي مونږ ته لیکن الله سره خبرې کوي او د هغې نه یو ګپ جوړ کړی نه ګپ مه جوړوئ ښه مزېدارې طریقې سره مونځ کول پکار دی فانما یناجي ربه نو بېشک دی خپل رب سره د راز و نیاز خبرې کوي لہذا فلا یبزقن بین یدیه ولا عن یمینه ښي طرف ته او ګس طرف ته مخې ته هم سړی دوکان نه توکي او ښي طرف ته که مجبوره نه ولکن عن یساره او تحت قدمه زړه خبره او آخری حدیث ته په دې باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا سیدنا انس نقل گئی فرمائی البزاق فی المسجد خطیۃ په جمعات کې توکان توکل ګناه ده بلنډه خبره د مسجد د سجدې ځای دی کې پوده توک سنول او په کې توکان توکل لا ګناه ده پس هغه شی چې ګندګي خوري او ګناه ده په دې کفاره به صحیح جرم به صحیح کفارتها دفنها کفاره د هغې پټول صفایه که اوس او مخکې یو تفصیلي حدیث مونږ ویلی دی دې کې خو هم نه دی ویلی خو هسې مې ویلی دی چې یو باندچي راغلی و هغه پیشاب کول په جومات کې کله کله وشي داسې ماشوم راشي جومات کې امتیاز وکړي نو د هغې طریقه بیا دا ده چې هغه ماشوم کې یا بني آدم کې به څومره امتیاز وي یو بوتل ګیلن هو نه وي که نه خو لږې غونډه پیشاب به و د هغې د صفایې طریقه رسول الله صلی وسلم ښودلې ده چې یو بالټۍ اوبه راوړئ په هغې ځای واړوئ په ځای به پاک شي خامخا خلک وایي چې دا چا ویلي دي زموږ د خلکو کې دا مسله ته ورته حدیث پیش کړي چې مفتي صاحب څه وایي مفتي صاحب به د الله او د رسول نه سوا څه خبره کوي دا عوام چې کوم دي دا بعضې علما سر ته خېژولي دي قرآن او حدیث په یا مفتی صاحب جدا غلطه فتوا ورکوي چې دا خو دا چل نه کېږي او زمونږ دا دی پوخ دی فلان دی ډینګ دی هېڅ نشته دا وچېدو ته پرېږده چې وچ شي بس خبره ختمه شوه دا خو قاعده ده چې کله د ګندګۍ نه د پیشاب نه اوبه ډېرې شوې نو ګندګي ختمه شوه او د فقې هم قاعده ده کارپېټ مارپېټ لونی شي بالفرض اوچولی شي ته دې ځای نه اوچت که بارې واچوه خو که نه شي نو دا بیا وچ که په څه طریقه اوبه پرې واچوه صفا به شي چې صفا شي نو لوند دی نور خو پکې څه مسله نشته دی که دی خو 200 طریقې کېږي سړی اسانه طریقې خو دا چې سړی سروټ کې راوالي او ټاټکي کې واچي هغه په ځای کې په هغې وښوي راوښوي استري دې راوالي پکې دی ورته ولګي دی خامخا یا دلته کې مونځ خوند نه راغی ښه دلته دا چل شوی دا د دې ځان له بس یو سوچ دی غلط د رسول الله صلی وسلم جماعت په دې طریقه ګنده کړی شوی او باندچي پوهېده نه صحابه کرام هغه ته د مح آواز وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل میتیاز یې پرې مه بندوئ پرې چې پیشاب وکړي لیکن حکمت دا چې پیشاب ته په چا ناڅاپه بند کړي نو د هغې نه ممکن دا چې داسې بیماري پیدا شي چې د هغې بیا علاج نه کېږي میتیاز یې کوم ځای کولی په مسجد نبوي کې کولی د چا په مخ کې کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې کولی زموږ هر سړی د پیغمبر نه 2 ګوتې پورته ده چې جولي جومات کې دا چل کوم ما ورسره دا چل نه کوم نه ستا څه کار پیشاب یې کول پرې چوکي مسله دغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تجرموا علیه البول په ده باندې واړه بول مه بندوئ دغه وجه هم ده دویمه ده چې کوم ځای باندې دی کوي ته ورته مخ وکړل دی منډه شروع کړي نو ترکې مې چې ټول به ګنده کېږي دې ته چا سوچ نه دی کړی ځان یې غلغله خان جوړ کړی
د پیغمبر حدیث موجود دی یو ځای کې د بل چا د خبرې دی کې صورت دی کې دا امکان هم شته چې ته منې کوي مترکې به چې هغه منډه وي هغه ټول ګنده کوي بیا به ورسره څه کوي دا یې خو باګان په یو ځای باندې پروت دي هغه چې کله پیشاب وکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته او ورته یې وفرمایل دا دې ولې وکړه دا کار هغوی چې ما ته پته نشته بانډه چا ني داسې چې جومات ته څوک نه ځي که نه که په هغه زمانه کې مو د هغوی دغه حال و هغه ما ته پته نشته حدیث هغه پوهه که چې دا د الله کور نه دي دا د پیشاب او پخانې دپاره نه دي جوړ دې کې لمونځ کې تلاوت وکړې قرآن ولټ بیا هغه وایي چې زما د پلار او مور د هغه نه قربان شي ما ته یې نه زور نه وکړه نه یې پیغور وکړه دې په خبره پوه کړم بیا یې ملګرو ته وویل یو 2 بالټي اوبه راوړی په دې ځای واړوه جومات کې به ګن نه پیدا کړو خاص کر دا حرکت چې کوم د اوازونه دی که نه ډز د ور د نرمولو او د سختولو زموږ دا ملګري خبرې وکړو بیا دې عمل نه ورکوي یو پکې وې زه به څه کوم وي ربړ ورته لګوم نه ربړ به لګوي موږ نه پیسې والا خو کار وکړه مشورې باندې کار نه کېږي زه عملي سړی یم کار کوې کار وکړه ما ته دومره پیسې راځي راکړه دا سستي مه کوئ چې کم کسان پوهېږي په دې باندې چې د اواز په څه شي ختمېدی شي هدې وکړي او پیسې به هغوی ته میلو شي زه ټولو خلکو ته معلوم یم دا شی مه کوئ چې چاله چل ورځي چې بهی حال یې دغه دی یا بهر وخت جګړه کوم خلکو سره موږ پکې خلک خپه م کړو پوه نه یو بغیر راغلی او نه مار ته چې لړم مار دی ته راغلی یو مې زه پوه شم چې دا ته راغلی زه ګډز وشو خو نه پوهېږي خلک په دې باندې هغه وخاندل ماښام یې بیا چلو دا زه هسې زوره نه کوم نه په دې سختي کوم دا اصل کې د مونځګزار مونځ ته نقصان ورکوي خلک په دې خوشحالي چې زما آخرت ته تباه شي خو چې دنیا مې ښي او زموږ همدردي را چې نه بھائی آخرت ځان له سم که دنیا سره به ګورو په دې نقصان راځي تکلیف راځي مسلمانانو ته تکلیف میلاوږي هر هغه څیز چې هغه مونځګزار ته تکلیف ورکوي هغې نه ځان ډډې ته ساتي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين